الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امو ډیر قدرمن کرنیلان صاحبان او سیول افسران و امو پولیس افسران، خاص کر پیوار مشران و امو انجمن منبران، السلام علیکم. پیوار زه به لږ دیني خبره وکړم کرنیل صاحب. د پیوار یوه داسې علاقه دی چې موسم لحاظه سړه ډېره دی، یعنې ګرمۍ موسم کې ته دلته که پاتې شوې نو پکې ته ضرورت نشته، خو بیا داسې علاقه یې دی دا پیوار والا خلک یوې علاقې کې سړی اوسي، ځمکه وي، جایداد وي، شی وي، نه ځمکه د خلق ساتي، هغه نه دوره مادان رسي. خو پیوړ یوه داسې علاقه دی چې دا پیوړ ده، دا خال د پیوړ ساتي، د تیږې د ساتي، بارې د ساتي، څه ذریعه یې نشته دی یا مادان ورکې. دوه شیونه ورکې دي، یو ورکې لرګی ورکې ډېر و مخکې، یو اوبه یې ډېره ده. هغه بدقسمتۍ نه کله هورې لنجار وشي ویلي کاټ وي، اوبه نه وي ورکې. کله لنجار وشي غره ته نشي تللی، که لوړ شي وزغار چی دی، لرګی چی دی. لرګی خو خدای انسان پوره پیدا کړی دی. بیا مو ورپڅېږو به لرګینې، بیا انسان کتلو. الان کې خدای انسان ډېر عظیم یو شی پیدا کړی دی. داسې مو ورو ملیانو نه لکه کعبې کوټه ړنګه شي که نه، هغه بیا جوړېدای شي. لکه یو انسان زړه د ازار کړو، دکاو کړو، هغه ته درد ورسېدو، هغه بیا نه ټیکېږي. نو مو لرګي قدر کوو، یو انسان قدر نه کوو. روزانه په دغو څېړیو، په دغو اوبو، په دغو هغه دلته جنګونه شوي دي، ښه ښه کسان ورکې قتل شوي دي، ورکې شهیدان شوي دي. اوس دا صورت حال دی څومره زبردست دی. اندي کولې د بل کولې مو دلته به روغللو، جرګې مرکې ته چې راغلی دلته به ګولۍ لګېدې، میزایل به لګېده. اوس خو شکر دی مو تاسې دا اسمان لاندې نوست یو، څه خوف نشته، خطر نشته. نو مو ته پکار دی چې دغه امن برقرار وساتو، دا مخ ته یوسو. کرنیل صاحب داسې دا مو سبادور صاحب ویلي، کپتان صاحب دا ریټیر شوي دي. داسې وخت و دغه بارډر نه مو په خرلڅیو کلي کې یو سبادور و، دا ترې نونې ساعته مقبلو پورې یکی یو سبادور به کمان کولو، هغه به اف سی سبادور و. هغوی طرفه به یو کس و، هغه ته به هغوی سرادار وي، هغه به هغوی افسر. دا ټول بارډر به دا کرمه به یکی یو کمانډنټ و. اوس شکر دی مشاله وي مو پیوار کې خپل کرنیل ناست دی، او شلزان کې خپل کرنیل ناست دی، خرلڅی کیلې کې خپل کرنیل ناست دی، او تایدې کې خپل کرنیل ناست دی، کوټ رغه کې خپل ناست دی. داسې څه وسې او دین هم خوشحال یو. شکر دی پاکستان ترقي کړي دی، ځکه خلکو ته نوکرۍ میلاو شوي دي، ملازمات میلاو شوی دی. خو د کوم نظام چې راغلی دی د نظام څخه موږ لږ نه بلد یو. کوم عدالت راغلو، قانون راغلو، دغه څه نه بلد یو. دوره نه وسپېږو. مخکې خو مو مرکه وه، جرګه وه، پلټیکلي وه، بیا به مسالې ختم کېدې. اوس ورکې منځ کې پراته یو، ده خپله وځو که په ده وځو. د دا چې شکر دی ترقي نه روان یو. پکار دی چې ترقۍ ته مو اهمیت ورکړو. پکار دی ترقي به څه لرسي، ترقي به تعلیم نه رسي. تعلیم مقصد دا نه دی چې زه تعلیم وکړم استاد جوړ شم، زه تعلیم وکړم فرض کړه نوکرۍ ته لاړ شم، زه تعلیم وکړم تحصیلدار جوړ شم. نه، د معاشره تعلیم یافته شي، یعنې هر سړی تعلیم یافته شي. که یو سړی مال سره وي پکار دی هغه تعلیم یافته وي، که زمینداره کوي تعلیم یافته وي. دا ټول چې تعلیم یافته شي بیا به د معاشره وي، بیا به ترقي د ملک کوي، بیا به د قوم ترقي کوي. خو داسې تعلیم نه لکه اوس مو د چې ته یو کس هغه ته وځي MBBS جوړ شي، مو ډېر ورته خوشحال وو، یا چې ته آرمي ته لوړ شي کپټن و میجر جوړ شي مو خوشحال وو. نه، پکار دی ټوله تعلیم یافته، پکار دی ښځې تعلیم یافته وي. خو بیا کرنیل صاحب مو بیا خدای نه راضي وو. اوس مو کې مشاله وي مو ښځو دوره تعلیمونه دي، مو ښځو کې
او ایمی والا شته دي مو ښځو کې ام بي بي ایس خلکو کړي دي بي او ایس والا شته دي خاطره کې مخکې تعلیم کې خالي او شوق ما ډېر دی او بیا بدقسمتي دا دی چې اوس ډېر تعلیمي مو خراب شو تعلیم دوره خراب شو ورکې ارڅي جوړي چې ما پرچا پاتې شوله ما یونیورسټۍ کې داخله پاتې شوله اوس نه نه مو ته ټلیفون کولو چې هغه د کوارټ کې خال دی مو تېره کړی دی اوس مو چې مو څه خلو شو مو پرچې دي که نه لکه مهرباني وکړي مو ته دا پرچینار کې دا سهولیات میلاو شي د دغه شي مو ډېر پاتې کړي یو اقتصاد مو خراب شوی دی مثلا ټول پرچینار کې یوه بجې نن ورځې سیمنټ نه میلوي چې ته یو ټن سریا نه میلوي مو خو دریمې میاشتې نه پرونه شروع وي دلته نشته خو مو د قوم نه ډېر خوشحال یو دې پیرې خو مو ډېر ترې خوشحال یو خدای دې انداسې ولري تقریبا شپږ میاشتې به شوي وي چې کوارټ کې معاهده شوي دی کرنیل صاحب یوه خلافورزي دغه قوم نه دی کړي تاسو ته یا پاته یو زیاتای نه دی کړی عموم مخالفات کې تقریبا موی سبو شل یوشت خلافورزي شوي دي خو بیا د مو صبر کوو دغه امن پوره هغه مو نه چیړو که څه جرګه روشي ګرینډ جرګه بله ورځ راغلي دی مو هغه نه چیړو کني مو پښتانه یو پوهېږو مو کوڼې کېښلو هغه کې چې خلافورزي وکړه هغه کوڼې موت کو هغه ټول جرم په مغه ورسي مو دغه نه چیړو مو د اوس امن کوشش کوو مو یې په کار د اول امن جوړ شي بیا به جرګې کوو بیا به مرکې کوو او لیاره کومه دی لیاره دور عظیم شای دی که مو لږ خپل ګریوانه کې فکر وکړو که څه دا روډ حکومت روي اول خو جي د روډ کوم دی دوی سرکار دی د حکومت ملکیات دی که څه تو پټای دی تو پټي تی خپل پټي ذمہواري تو پټي ته سبیلې چو مول روشي هغه نه پرېږدي که فرض که څوک راغی تو ځکه زیاتای کوو هغه نه پرېږدي نو مو حکومت نه دې ځکه د یوه ګیله کوو چې روډ خو تو دی که که روډ کې زر وزم که روډ کې بل څوک روزي په کار دا دی تی خپل روډ پښتنه وکړي نوره بس ته دسته خلک هر څه کې خو روډ خو تو دی اوس مو حکومت داسې پرېښلي وو چې نه بس دا روډ کې زه کمزوری یم که نه الون کې کمزوری نه دی مو ته به دا نجب عباس وی برګیډیر راغلی و چې 2008 کې پوج کمزوری و موی پوج هندو پوج و دالته و څنګه کمزوری و خو بس الله تعالی ته داسې وچلېده بیا ورسته سخت شو نو حکومت کمزوری نشي کېدلی دا مو نه منو مو یو دوه پولیس والا کسان سپیان چې و کلي ته لوټ شي که نه ادبو پولیس والا و نه خالتستی پاتې راشه آرمی یا ایپسی دا خو سواله نه پیدا کېږي نو مو اقتصاد خراب دی مو تعلیم خراب دی مو ځوانان غریبان هغوی زندګۍ خرابې شوې مو بهر په دریاب د وړکي ځانونه ورچوي او خپلو بچیو پارسي الان کې مو ته خدای داسې خاوره راکړې ده چې دې کې هر شی کېږي ته چې دې کې کوې هغه ورکې کېږي نو پاتې شولو اتیار به مو څه کوو تاسو یقین وکړئ چې دلته داسې جنګ مو لیدلی دی داسې او دا افغانستان دا مو اسلامي ملک دی مو ورور دی او همیشه دپاره افغانستانی سړی په پرمې ته راغلی دی پرمېوال افغانستان ته نه دی لاړ مو کلو کې وخت تېر کړی دی کاډې وې مو پټیو کې به خورې کولې که نه امن کې به پس که باره سړی مټ کړی دلته به روغ و چای میند نه دی په خوړل چا پیسې نه دي په خستي شکر دی مو د قوم نه په دې ډېر راضي او بیا هم هغه خلک پڅېدلي دي مو بادې کړي دي نو افغانستان مو ورور دی مسلمان دی ټیک دی خو مو دوست نشي جوړېدلی عمري دوی مو منځ کې ماته دی که څوک وایي چې نه دا مسلمان دی نو زه به داسې وایم بېادبي ډېره مواب وي چې کربلا کې امام حسین مسلمانو شهید کو هلته بل څوک نه و اذان کېدو اردوا پلوه به اذان کېدو بقاعده مسلمانو شهید کو ایمو مسلمان ورور دی ښه مو سه پاکستان سه بدی دی دا نه ټیکېږي دا نه سیخېږي نو مو اصلي نیچې کوو اصله تاسې مبارک وي مو ته تحفظ راکړئ مو په بارډر لګېدلی دی زه ډېر یم مو دا
اف سی ولاو کې به مو قبایل ورونه ورکیوي کېدای شي مو دلته تحصیلداران صاحبان اوس دي وایي دغه بورډ دا ټول قبایل مخالفت کوي چې خپله وایي ما ترس وایي تربور دی ما خو عزیزی دي زه خو بس ته څم هغه به ما ترسي ما مړی زنده دی یو تورای قوم دی چې دی مخالفت نه کوي مو یوي چې تو بورډ لګولی دی مو د سره یو ما یو ورور دی هغه یایي چې داسې چل وکړي کلیا وکړي دغه دی دا بورډ ښه نه دی دیوال وکړي افغانستان ته راغلو مو لیګل طریقې نه غواړو افغانستانه آر سی ټیک دی په ګیټ روشي په ګیټ د لوړ شي که زه څما په ګیټ لوړ شم نه چې پار تنګي وړي نه پار پوی هاتسي پار شی کوي که نه دا ټول شیونه مو څه د خبرې اوږدېږي کرنیل صاحب ته د پښتو نہیں پیږي مو کرنیل صاحب وہ تو پشت نہیں جانتا ہے یہ جو ہتھیار ہے یہ خدا کی قسم کہ یہ ہم نہیں جانتے تھے اس کی نام جو ہے یہ افغانیوں نے رکھ دی ہے اس کو اوان کہتے ہیں یہ موٹر یہ اوان ہے وہ بیمی یک ہے بیمی سجدہ ہے یہ دوشکا وغیرہ یہ ہم نہیں جانتے تھے بلکې زبردستی وایم چې یوه جنګ ودلته دا دغه بله غوټه ماشینه دی دا چلیدله کوزه مندتې کنډونه مو یو جمعدار پنشن شوی و الان کې ملیشې نه پورې پنشن و نامو نه پېژندله ما ورته چې جمعدار صاحب رضوان جمعدار وی که خیر ما دا چی دی دا هغه وایي دا زیړکی توپاک دی ما ورته مسلمانه زیړکي توپاک خو مو خرلڅۍ و ډېکې کرونونه به وو که نه زیړکي توپاک مو لیدلی توپاک نه دی دا ډېره غوټ شی دی ډېر غوټ هتیار دی که نه موټر شروع شو د ملیشې والاو مو ته مونږ کوری وکړي کوم کسانو مو ته وي د کلي نه وځئ موټر شروع شو مو موټر نه پېژندل تقریبا دا هسې نه بعد خبره ده اوس دا شیونه مو نه دي پکار خدای دپاره دا شیونه مو خلاص کړي دا یو لعنت دی دا مو دا ځوانان دي د ځوانانو ته مو تعلیم غواړو مو ځوانان یورپ ته روان دي استرالیا ته روان دي ایټلي ته روان دي په دریاب ځانونه ورشوي مو دغه پکار دی مو زندگی پکار دی مو خوشحالي پکار مو خپل افسر کادره پیژندو مو تاسې کادره پیژندو مو داسې خلک نه یو چې مو خپل افسرانو کادر نه پیژندو نو انشاءالله پاکستان به لسونه به یو بل ته ویر کوو مو به تاسې سره تعاون کوو تاسې به مو سره کوئ د پاکستان به بدوو امن به راولو مو یو چې خدای د پاکستان خو پرېږده ټولې دنیا کې امن راولي خدای د پرمې امن خو د پرمې کې امن قایم دی یم وساتي ډېره ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم